هغه قوم جمدې لونه خخي کړي دي او تاسو ته خبره کوم چې زموږ ستا قوم جمدې لونه د عریانۍ او په حاجه دپاره رابار کړي زما محترم هغې کې او موته کې څه فرق دی زه موږ ته ډېر بدترین وو هغې به جمدې لونه خښولې زه تا نه تپوس کوم مسلمانه چې ته دې له لایک ورکې زه تا نه تپوس کوم مسلمانه وایه ته دا ویډیو بربنده شیر کې وایه دا ستا د کلمې خور نه ده که ته وایې چې زما خور نه ده دا د یو مسلمان خور لور نه ده تا دا تصور نه دی کړی زما محترم تا دا سوچ نه دی کړی فرض به کو ته وایې زما لور خور نه ده تا د بل مسلمان خور لور مور په میډیا باندې شیر کړه بربنډه ویډیو تا شیر کړه تا نه تپوس کوم خدا نه خواسته معاذ الله الله دې داسې نه کړي که چېرته ستا لور خور په میډیا بربنډه راووته وایه ته بیا لایک ورکولی شي وایه هغه ویډیو بیا ته شیر کولی شي بیا دغه وخت کې ستا ایمان څه وایي زما محترمو دا تصور ته دا تصور مو که کنه چې دا د یو مسلمان خور ده قرآن کې الله فرمای ان الذين يحبون هغه کسان چې هغه دا خوښوي ان تشيع الفاحشه چې هغه فحشت او بحیایي عام کې فی الذین آمنوا په هغه کسانو کې چې ایمان وروړی دی نو قرآن کې الله فرمای لهم عذاب دا هغه خلکو دپاره زما د طرف نه عذاب دی د الله د طرف نه عذاب دی فی الدنیا والآخره په آخرت کې خو به رسوا کېږي قبر کې خو به عذاب ملاویږي جهنم کې به عذاب ملاویږي لیکن زما رب اعلان وکړ لهم عذاب فی الدنیا په دنیا کې به عذاب ملاویږي زما محترم په دنیا کې به الله ذلیل کی د دې نورو ګناونو الله وی قبر کې خبر ترازه بیا به دغلته بیا ستا سره حساب او احتساب کو زما د احتساب کټګري او عدالت به زما رب فرمایل چې دا به د قیامت په سبا باندې لګي په ګناونو باندې چې تا ګناه وکړه او دا به قبر کې تا ته پته لګېږي لیکن یوه ګناه داسې ده چې هغې قومونه برباد کړي دي یوه ګناه داسې ده چې هغې امتونه غرق کړي دي هغه دا ګناه ده چې په امت کې فحاشي عریاني بربنډتوب بېحیایي عام شي دا امت ګویا هغه امت الله له د عذاب دعوت ورکوي زما محترم او زه به تاسو ته یو ناشنا خبر وکړم ټول امتونه الله په بېحیایۍ غرق کړي دي بلا امتونه لکه بنی اسرائیل چې یو لک خلکو پکې 26,000 افرادو بېحیایي عریاني بربنډتوب شروع کړ نو پکې څه کسانو 40,000 کسان راووته تبلیغ یې وکړ بنی اسرائیلو ته ورته چې دا کار مه کوئ دا د الله عذاب له دعوت دی دا کار مه کوئ دا د الله عذاب له دعوت دی وایي ګویا هغې ونه منل بېحیایي عریاني پروموټ کېده ډېرېده دومره عام شوه چې 80,000 ته بربند خلک ورسېده بربندتوب بېحیایي دومره عام شوه چې 80,000 پکې بیا بربند خلک وو په بني اسرائیلو کې 40,000 افرادو ورته د تبلیغ دغه وکړه لیکن نه منو دا جبریل علیه السلام زما رب رولېږه ورشه جبریله پې دا ځمکه واړوه عذاب مې نازل کا جبریل علیه السلام ښکته راکوشو چې ویې کته څه افراد پکې داسې دي چې هغه الله کوي هغه بربند خلک نه دي هغه فحاش خلک نه دي دی واپس زما رب نه راغی الله ته وفرمایله ربا په دا کې خو داسې افراد هم شته چې بې حیا نه دي زما رب وفرمایل دې ته تبلیغ ولې نه کوي الله سره د علمه تپوس کوي ربا تبلیغ یې ورته کړی دی زما رب وفرمایل چې تبلیغ یې کړی دی دې دا بې حیایي نه پرېږدي دا 40,000 افراد بیا دا ملک دا ځای ولې نه پرېږدي ورشه د ټولو نه مخکې دا 40,000 پکې غرق که بیا دا نور تباه و برباد کړه زما محترم نو کم خلک چې بې حیایي او عریاني کوي زما محترم او دا پیلاوي په سوشل میډیا باندې وګوره بربنډه ویډیو راله نن مسلمان هغې له لایک ورکوي مسلمان په هغې باندې کمنټ کوي مسلمان په هغې باندې د شعر ګوته وایي او تا یو ویډیو شیر کړه یو بربنډه ویډیو تا شیر کړه هغه مسلمانانو ته ورسېده او ته مړ شوې په دا حالت کې مردار شوې قبر ته لاړې یاد ساته دا څومره تا شعر والد مسلمانانو ته بربنډتوب ورسېده تا ته به عذاب میلاویږي خبر کې الله دې موږ وساتي د دې مونږ ته او زه تاسو ته یو خبره کوم قسم دې مونږ د چا امت یو مونږ نه دا هېر دي مونږ د محمد رسول الله امت یو او چې نبی علیه صلات وسلام مبارک په هر وخت کې د حیات درس ورکړی دی خپل امت ته او نبی علیه السلام به جړل په دا امت باندې الله ربا زما په دې امت باندې عذاب نه نشي زما رب ورته د بره نه جمله وفرمایله محمده ته مه خفه کېږه محبوبه ته مه خفه کېږه و زما رب عذاب نه ورکوي وانت فیهم چې کله پکې تر کومې پورې ته محمد رسول الله
الله په دا امت کې موجود دی. زرب زما رب د عظمت او جلال دا فیصله وکړه چې په کوم قوم کې په کوم امت کې ما محمد رسول الله امام الانبیاء پیدا کړی دی هغه قوم نه زه عذاب نه ورکوم. لیکن زما قوم نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې دی فاحشه او عریاني شروع نه کړي دا قوم بربنډتیا شروع نه کړي. د ما محترم ورنه که چرته دی قوم عریاني شروع کړه عذابونه به پرله پسې دي وویني چې د اسمان نه په دې باندې عذابونه راځي. او موږ تاسو ته ښکاره کېږي د میډیا چې څومره بربنډتیا او عریاني خوره کړه په تمام عالم کې په دې سوشل میډیا باندې وګوره قسم دې دومره عریاني چرې چام نه ده خوره کړې څومره چې د میډیا خوره کړه. تاسو ته پته ده سپین ږیري له لاس کې تخته ورکړې ده ماشوم له لاس کې تخته ورکړې ده نوجوان سره لاس کې تخته ده ستا کور کې ستا خور مور سره ټچ والا موبایل دی هغه ټچ والا موبایل ستا خور مور نابالغه ماشوم سپین ږیری په دا ټچ کې به یو بیان نشي باقي د بیان نه مسیوه په دا کې عریاني بربندي نه راځي او په دغه عریانۍ کې ستا پلار نسته ستا رور نسته ستا لور خور مور دا ټچ موبایل ورکړی دی هغه عریانۍ بربندۍ ته ستا خور نسته ده ستا ناسته ده ته په خپله ستا بچې د بربنډتوب ته ناست دی. تا دا تصور کړی دی چېرته تا خو د موبایل دا روخ کتلی دی چېرې جي زما زوی پې تعلیم کوي زما زوی جي بیانونه اوري زه دا وایم جي په ظاهر باندې یاره جي زه موبایل ښه استعمالوم زه جي بیانات اورم جي زه جي تلاوتونه او نعتونه اورم تا ته پته شته چې یو پکې نعت راځي نو لس پکې بربنډتوب او عریانۍ راځي. او قسم دی د الله نه خو یاره نشته د خلکو په مخ کې ما بیان راړولی دی د خلکو مخ کې ما د طارق جمیل صاحب بیان راړولی دی د خلکو مخ کې چې زه بیت الله شریف خانه کعبه ګورم او چې کله بړستن ته ننوځم و ځان نشم بیا وایه د ایمان تپوس ته نه کوم د ما محترمو بیا دې څه خیال دی دغه وخت کې ستاسو ایمان دی بیا او موږ خو ټول کمزوري یو زه تاسو ته خبره کوم موږ د کوم قوم امت یو نبی علیه الصلاة والسلام موږ د هغه قوم امت یو د هغه پیغمبر امت یو موږ خبره کوم زما محترمو چې محمد رسول الله په نوم باندې نومېږي تاسو ټولو ته پته قسم د نبی علیه الصلاة والسلام مبارکو د حیات درس زمانه جاهلیت د کافرانو له ورکو تاسو ته به یو ناشنا خبره کوم په زمانه جاهلیت کې کافرانو به لوڼې دفن کول قرآن کې الله فرمایي قرآن کې الله فرمایي واذا الموءودة بأي ذنب قتلت او چې کله به دي جمدې لوڼه ښخې کړې گویا الله به د قیامت پر تپوس کوي هغه کافرانو چې په زمانه جاهلیت کې جمدې لوڼه ښخې کړې دي اوس فرق نه ښکاره کېږي تاسو ته فرق وي هغه قوم جمدې لوڼه ښخې کړې دي او تاسو ته خبره کوم چې زموږ ستا قوم جمدې لوڼه د عریانۍ او په حاجه دپاره رابار کړې د ما په هغې کې او موته کې څه فرق دی زه موږ ته ډېر بدترین وو هغې به جمدۍ لوڼه ښخولې په دې به ورته شرم ښکارېده نن تا لور میډیا ته رابار کړې ده تا خپله خور میډیا ته رابار کړې ده تا خپله ښځه میډیا ته رابار کړې ده تا دا تصور کړی دی موږ وایو چې موږ مسلمانان یو زه په هغه زمانه جاهلیت کې یو صحابي راغی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته کېناست ورته ویې د الله رسوله دوه څیزونه دوه خبرې داسې دي چې یو اورم نو خندا مې نه چې یو خبر را یاده کړم نو خندا مې نه بندېږي او یو خبره داسې ده د الله رسوله چې اورم زما ژړا نه بندېږي نبی علیه السلام مبارک تپوس کوي وایه صحابي څه خبره ده د الله رسوله هغه یو خبره چې اورم خندا مې نه بندېږي په زمانه جاهلیت کې موږ به د بوتانو عبادت کو بت پرست خلک او چې کله به په سفر تلو یو پیره په سفر باندې روانو ځان سره مې د اورو نه بوت جوړ کړو هغه اورو نه مې بوت جوړ کړو ما وی د ده به عبادت کوم وی چې په سفر لاړم ما سره توخه ختمه شوه خوراک ختم شو حتی تر دې پورې چې زه د لوږې نه مړ کېدم چې مې وکته بوت راته مخامخ پروت و چې ما د اورو د غنمو نه جوړ کړو وی هغه بوت مې راسم نه هغه بوت مې وټکو په دغه باندې په ګټه باندې اوبه مې پکې واچولې هغه گویا چې داسې بېوسه بوت و چې هغه بوت ما ته دا ویل هم نه شو چې ظالمه ته ما ته غاښونو لاندې کې او دا ډېرې ته مې وځې چې په پاخانه کې به وځي زما خدای ما ته دام نشو ویلی هغه خدای ما راوپرځو ما ته ډوډۍ جوړه کړه ومې خوړه د الله رسول دا خبره چې رایاده کړم خندا مې نه بندېږي دا خبره چې رایاده کړم خندا مې نه بندېږي او د الله رسول بله خبره یو خبره چې رایاده کړم ژړا مې نه بندېږي گویا د صحابي په سترګو کې اوښکې رالې د الله رسول زه چې یو پیره په سفر وم او زما کور والا حامله وه په ګېډه باندې بچي او ما ورته ویلي وو ښځې که چېرته نوجوان پیدا شو دا زما دپاره د فخر خبره ده او که زنانه لور مې پیدا شوه دا زما دپاره د عیب خبره ده دا به ځمکه ونه وباسې و ښه به یې کې دا مې خپلې ښځې ته اډر ورکړی و که مړ شومه نو خو خبره ختمه او که چېرته زه واپس راتلم چې ګورې لور ونه وینم د لور شکل زما محترمو زما چې د الله شان ته وګوره زما لور پیدا شوه اوس الله
د الله د ارادو نه څوک دغه کولی شي. زما لور پیدا شوه او هغه لور ته به زما ښځې تربیت دا ورکو چې زما د پلار دپاره د هغې پړه کې سم محبت او شفقت اچولی و. روزانه به ورته زما د مینې خبرې کولې چې ستا پلار داسې دی او ستا پلار داسې دی. و چې کور ته رالم د کور په صحن کې مې یو ماشومه ولیده چې زنانه جینۍ وه او حیران شوم. و چې هغه جینۍ زه ولیدم زما ښځې ورته وویل دا د پلار دی. هغه جینۍ چې دغه نوې نوې ګرځېده په وړو وړو کچه کچه قدمونو باندې رامنډه کړه او ما له یې غاړه چاپېره کړو. اواز یې راته وکړه چې بابا جانه وی قسم دی زما زړه کې زما په سینه کې زړه دی او هغه د غوښې دی. زما زړه درد وکړو. ما وی ربا دا به ښه خومه څنګه حتی تر دې پورې هغې سره زما محبت پیدا شه. غېږ کې به مې ګرځوله. بار یو پیره راووته. ما له عربو په زمانه جاهلیت کې پیغور راکړ چې ستا لور څنګه پیدا شوه. وی قسم دی غصې واغستم. بار ما له خلکو پیغور راکړ. لاړم لور مې ښځې ته مې لور سنبال که پروګرام دی بوزم. هغې لور سنبال کړه ګویا پاکې کپړې ورته واچولې. ما ماشومه خپله لور چې د هغې په زړه کې زما ښځې د محبت داسې اور بل کړو چې هغه بچې به ما نه غېږ نه کوزېده. ما پسې به ګرځېده او په وړې وړې خونه باندې ما ته بابا با چغې والې. هغه ماشومه لور چې مور تیاره کړه دې دپاره چې پلار یې بازار ته بوځي. ما لور د عربو ریګستان ته راوله. ما هغه قبرستان ته راوله چې عربو به پکې جمدې لونه خښولې. زه رالم هغه قبرستان ته. ما سره بلچه وه ګویا چې ما به کنده ایسته. د عربو ګرمي سخته وه. دغه ماشومه چې په خپله لمن باندې به ماله په تندي باندې خوله راله او په خوله به یې ماله پاکه کړه چې بابا ته دومره کار ونه کړې. زما خوله به یې د تندي نه پاکه کړه. ورته پته نشته او د هغې په زړه کې درد و چې زما پلار باندې غم دی زما پلار باندې مشقت دی. ورته دا پته نه وه چې دا مشقت وروستو زما دپاره جوړېږي. د ما وی په وړو وړو لاسونو باندې په خپله لمن به زما تندي نه خولې پاکې کړې. ما ته بابا جانه ته کار ولې کې بابا جانه ته کار ولې کې او ما به داسې دیکه ورکړه په غوسه کې. ګویا زړه کې مې ضد راغلی و د ما محترمو چې مې کنده ویسته او کنده مې کوزه کړه او بار ترې راوتمه نو زما ماشومه بچی چې ته نشم راوتې هغې ما ته واړه واړه لاسونه په کنده کې ښکته کړه چې بابا جانه راوځه. ما وی چې الله د دې په لاسو خو زه نشم راوتې ربا د دې په لاسو خو زه نه ځم راوتې. دې وړې وړې چاچی ما ته ښکته کړه چې پلاره د کندې نه راوځه بس دې ګرمي ده. ورته پته نه لګېده چې دا بچې به زه کندې ته غورځوم. قسم دی چې بار راووتم او هغه لور نه ګویا چې مې ورته وکتل اخوا مې مخکې ټېله مې ورکړه. لور مې کندې ته وغورځوله چې د شګې یو بلچه مې پرې وغورځوله د هغې په سر باندې د شګو بلچه ورله. زما زړه درد وکړو. ما وی ربا ضد اخیستم. زما لور په جړا شوه په کنده کې. ابا جانه دا ولې بابا جانه ته به ولې بابا نه خاورې راولې. زما زړه کې رحم نه راته حتی تر دې پورې چې د هغې وړه واړه اوازونه د هغې وړې وړې چغې ما په هغه شګه کې دفن کړې. د هغې وړې وړې اوښکې ما په هغه شګه کې دفن کړې او را روان شوم او بلچه مې په ازۍ ښکته کړه. د الله رسوله چې دا راته یادېږي قسم د جړا مې نه بندېږي. او چې کله د الله رسوله ستاسو تشریف اوري شو دنیا ته قسم د مور بچي به مور نه پیژنده مور به نه پیژنده. ګویا د مور دپاره په کور کې د عیاشۍ اډه جوړه کړې وه. خپل رور به خور نه پیژنده. هغه انسان له به ورکوله چې په مخ ته ځمکه به زناکار انسان و. د الله رسوله تا محمد رسول الله چې کله دنیا ته تشریف اوري وکړه ګویا بچي مور وپیژنده بچي خپل پلار وپیژنده رور وپیژنده ګویا خاوند خپله ښځه وپیژنده ګویا خاوند خپله ښځه وپیژنده سړي لور وپیژنده خپله خور یې وپیژنده مور یې وپیژنده چې په معاشره کې د لور د مور د خور څه حیثیت د الله رسول دا ستاسو په تشریف اورۍ سره وشو. د ما محترم نو ما خبره دې پورې کوله چې په زمانه جاهلیت کې به عربو لونه خښولې جم دی. د ما محترم هغې به لونه خښولې امو ته لونه سوشل میډیا ته رابار کړي دي. د ما محترم او زه به تاسو ته یو خبره کوم که ته وایې چې دا د ما خور مور نه ده زه تا نه تپوس کوم مسلمانه چې ته دې له لایک ورکې. زه تا نه تپوس کوم مسلمانه وایه ته دا ویډیو بربنده شیر کې وایه دا ستا د کلمې خور نه ده که ته وایې چې زما خور نه ده دا د یو مسلمان خور لور نه ده. تا دا تصور نه دی کړی زما محترم تا دا سوچ نه دی کړی. فرض به کو ته وایې زما لور خور نه ده تا د بل مسلمان خور لور مور په میډیا باندې شیر کړه بربنډه ویډیو تا شیر کړه. تا نه تپوس کوم خدا نخواسته معاذ الله الله دې داسې نه کړي که چېرته ستا لور خور په میډیا بربنډه راووته وایه ته بیا لایک ورکولی شي وایه هغه ویډیو بیا ته شیر کولی شي بیا دغه وخت کې ستا ایمان څه وایي زما محترمو
دا تصور مو کنه چې دا د مسلمان خور ده. زبات یو خبره کوم، قران کې الله فرمای ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، هغه افراد چې هغه ګویا ګناونه ما تاسو ته وي، مونږ د کم قوم، مونږ د کم پیغمبر امتیان یو زما محترمو، چې محمد رسول الله د هر کلمې سره د حیا درس ورکړی دی، د هر تبلیغ سره د حیا درس ورکړی دی، د جهاد په میدان کې د حیا درس ورکړی دی، په غزواتو کې د حیا درس ورکړی دی، په ملاسته کې د حیا درس ورکړی دی، په ولاړه کې د حیا درس ورکړی دی، په ازواجي زندګۍ کې د حیا درس ورکړی دی، بهرنۍ معاشره کې د حیا درس ورکړی دی، د مور او پلار په مخ ته د حیا درس ورکړی دی. زما محترمونو موته قوم ولې بې حیا یو زما محترم، او زم د کم پیغمبر ته امتي سلام